په پاکستان غونته ملک کې چې په اوبو باندې بجلی پیدا کېدی شي او پیدا کېدی شوه، نو ولې موږ په پاکستان کې په تیلو باندې بجلی پیدا کړې ده؟ د خپل کمیشنو لپاره، د خپل کرپشن لپاره، او داسې معاهدې بیا شوي دي چې په تیلو کومه بجلی پیدا کېږي، که هغه بجلی استعمالیږي او که نه استعمالیږي، خو چې څومره بجلی پیدا کوي هغه کارخانه، که هغه ضایع کېږي، حکومت به هغې له د هغې ټولې بجلۍ پیسې ورکوي. چې په اوبو باندې ارزانه بجلی پیدا کېدی شوه، ولې موږ دا ګرانه بجلی پیدا کړه؟ بیا دا د بجلی نظام، دا ګریډ سټیشنې، دا ستنې، دا ډسټریبیوشن سیسټم چې بجلی تقسیموي، ولې دې کې موږ بهتري رانوستله؟ ولې دا بجلی زموږ په دې کې ضایع کېږي؟ او درېیمه خبره چې دا د ټیکس نه پاسه ټیکس، د ټیکس نه پاسه ټیکس، د ټیکس نه پاسه ټیکس، دا ظلم مونږ خپلو خلکو سره ولې کوو چې په دې کروڑها خلکو ټیکس لګوي او په دې کروڑها غریبانانو باندې ظلم کوي؟ په دې ملک کې 100,000 مالداران شته، په هغې باندې ټیکسونه سیوا کې، په هغې نه پیسې وصول کې، بجای د دې چې د غریب ولس نه پیسې وصولوي. یو نوی سازش شروع شو چې د بجلی د پیداوار د کمپنۍ، د ډسټریبیوشن کمپنۍ به صوبو ته حواله کېږي، یعنی پیسکو به او ټیسکو به پښتونخوا ته حواله کېږي. د 18 ترمیم نه پس او د اخري NFC اوارډ نه پس چې د صوبو برخه سیوا شوه، دا د صوبو په وسایلو باندې د ډاکې اچولو یو نوې طریقه شوه. دا کمپنۍ د مرکز په نګرانۍ کې خرابې شوي دي، د صوبو په وجه نه ده. بالکل به پښتونخوا صوبه خپله کمپنۍ علي، خو اول به دغه کمپنۍ ماله په منافع کې راولي، او چې منافع کې راشي بیا ورته پښتونخوا تیاره ده. بالکل موږ ذمہواري قبلو. او دویمه مطالبه ده، بالکل موږ د دې کمپنو اختیار اخیستو ته تیار یو، خو بیا زموږ هم یو شرط دی چې موږ د دې اختیار والو، نو که تاسو په ګیس بجلی پیدا کوئ، که تاسو په فرنس آیل بجلی پیدا کوئ، که تاسو په بل څه بجلی پیدا کوئ، تاسو به د هغې په حساب باندې خلکو نه بلونه هلئ. موږ چې د بجلی د اوبو په حساب کومه بجلی پیدا کوو، موږ به د اوبو په حساب باندې بیا خپل بلونه هلو. او څلورمه خبره چې تش د پیسکو په اختیار باندې مسله نه حل کېږي. تش د پیسکو اختیار د نه بیا نه غواړمه، د پیسکو اختیار به راکې سره د منافع، سره د اوبو د بجلی د ریټ، خو د هغې نه علاوه پښتنو له پښتونخوا له به بیا د توربېلا ډیم، د ورسک ډیم، د منډا ډیم، د هر یو ډیم او د هر یو پیداوار اختیار مکمل ورکول غواړي. مونږه څه په ګرانه خپله برخه سیوا کړه. یو خواته مونږه د هغه ظلم خلاف جهاد کو، یو خواته مونږه هغه اور مړ کو چې زمونږ په وطن بلو، او بل خوا هم خپلو پښتنو له خپل نوم ګټه، بل خوا هم په خپله خاوره یونیورسټۍ جوړولې، بل خوا هم خپلو بچو له تعلیم ورکو، سکولونه هم جوړول، نوې منصوبې هم راولې، د دې صوبې وسایل هم سیوا کول، او پردی حق هم نه غوښته، خپل هم غوښتلی دی، او پردی حق هم موږ نه دی راوړی، خپل حق هم راوړی دی. نن بیا دا کوشش کېږي کله په یو رنګ او کله په بل رنګ، څوک وایي صدارتي نظام راولو، څوک وایي 18 ترمیم ختمو، څوک وایي د صوبو برخه کمو. ډېر واضح ورته وایم او ودري، د سرې جنډې پیغام، د پښتنو پیغام چې په پاکستان کې پروردګار کومه موږ له یوه ډوډۍ راکوي، موږ د پنجاب د بچي برخه پنجاب له ورکوو. موږ په دې ډوډۍ کې د سند د بچي نوړې سندي ته پرېږدو، موږ په دې ډوډۍ کې د بلوچ بچي برخه بلوچ له ورکوو. خو یو خبره دې واوري او په دواړو غوږونو دې واوري چې موږ د پښتنو د برخې ډوډۍ، د پښتنو د بچو ډوډۍ هېڅ چا ته پرېښودو ته تیار نه یو، د هغې لپاره به جنګېږو.